और है इसमें कुछ है अंदर? भाई हमें क्या पता क्या है भाई, नाम को छोड़ो ना, पता तो नहीं है ना। السلام علیکم ای مخواږو مشرانو زما خواږو مسافر ورونو، تاسو سره مو دلته یوه میاشته تېره کړله او دا یوه میاشت یو څلوېښت ورځې انتهایي د قدر او د احترام والا ورځې شپې وې د خپلو مسافر ورونو سره. څومره هم د خپلو مسافرو شکریا ادا کوم، یا ورته څومره هم زه مننه وکړم، شاید دا به زما دپاره ډېره کم وي. د خپلو مسافرو ورونو شکریا زه په الفاظونو کې نشم ادا کولی، چې زه هغه شکریا په الفاظونو کې ادا کوم. اوس دومره به وایم چې تاسو ما باندې یو ډېر لوی احسان دی، تاسو د عزت راکونې، تاسو د احترام راکونې، تاسو خپلې ستړمني نه مو ته ټیم وبستلو، تاسو به ستړي وو او بیا هم تاسو مو ته ټیم راکړلو، بیا هم تاسو مو سره ناسته وکړو، تاسو به خوب ټیم وو، تاسو بیا هم مو ته ټیم راکړی، تاسو به د ډیوټي ټیم وو، بیا هم تاسو مو سره ناسته یې خوښ کړی دی. زه چې څومره هم ما مسافر وروڼه دي، زه د هغو ټولو ډېره شکریا ادا کوم او تاسو سره څومره هم شپې ورځې مو تېرې کړې، دا د مو د ژوند ښې ورځې وې، د ټولې نه د تجربې والا ورځې وې. ما ژوند کې چېرته هم دومره زده کړه نه دي کړې لکه دا څو ورځې مو تاسو سره تېرې کړلې او تاسو سره مو زده کړه وکړه، او دا زده کړه به د ما د ژوند دپاره او د روان وخت دپاره راهې अगर जहाज पे मोहम्मद साहब हैं तो अमले से रब्ता करें. ډېر ملګري مسافر چې هغه سره مو رابطه ونه شوله او سره مو ملاقات ونه شولو، ایمو هم زړه خوښ شو چې زه خپلو مسافرونو سره ښه کښېنو، خو به هر حال کومو ملګرو سره هم مو رابطه نه شوې، شاید هغو نه هم زه معافي غواړم. او دې نه علاوه ډېرو ملګرو سره مو ناستی وشولو، هغو سره مو رزق وخوړلو، شپې مو سره وشولې، که مونه څه هم داسې څه معافي شوي غلطي شوې نه د هغو هم ټولو ملګرو نه معافي غواړو. او مسافر څه څومره هم دي او دلته ژوند کوي، د هغو ژوند نه هم خبر شولو چې یاره دا خلک څومره کم ژوند لري. او مخکې خو مو دا سوچ و چې یاره بچی سره کټه کېږي به سفر ته ایستوه، د پلار هم دا خوښ شو، کاله والا به هم دا خوښ شو چې یاره بچی سره کټه کېږي به سفر ته ایستوه. زه هغو پلارانو ته هم دا ریکویسټ کوم چې خپل بچو باندې تعلیم وکړو او خپل بچي ته په خپلې علاقې کې، په خپلې خاورې کې، په خپل وطن کې روزګار ورکړو، نو هغه نه بعد به یې بچی د یو ښه ژوند ولري. او د یو مسافر دلته چې کومه کیسه دی، یو کهاني دی، هغه صرف دلته هغه ژوند تېرول دی، ژوند چې یې کول دی، واپس چې لوړ شي هغه خالي وي، د هغه بدن، د هغه ژوند اخري لمحو کې دلته 45 سال نه مو ملګرو تېر کړو، 50 سال تېر کړو، د رملو والا وطن یې جنت ولیدلو، د رملو والا وطن باندې یې بلډینګونه ولیدلو، هر رقم سهولات یې ولیدلو او هر رقم سهولات یې دو په سترګو مخې ته جوړ شو. خپل وطن، خپله خاوره، خپلې علاقې یا خپلو نسلونو دپاره مو څه ونه کړلو. ټولو مسافرو ډېره مننه کوم، الله دې مو ته هم توفیق راکړي، د تاسو کوم قدر او احترام دی چې مو دې دپاره عملي طور باندې څه وکړو. بیا هم د ټولو مسافرو چې مو سره رابطه شوي دي، چې مو سره سوشل میډیا باندې مو سره رابطه کړې دی، مو یې ستایلي یو، مو ته یې مننه کړې دی، د هغو ټولو ډېره شکریا ادا کوم او باور کوم چې انشاءالله د خپلو مسافرو وروڼو چې کومې هم مسالې دي هغو نه ښه ډېر نزدګیر نه خبر شولم، او د خپلو مسافر وروڼو چې کوم صورتحال دی هغه مو په خپلو سترګو ولیدلو. انشاءالله که تاسو هم وعده دی کله هم څه ماته موقع میلوي د خپلو مسافر وروڼو چې کومې مسالې دي دا به د هر لیول باندې چې ماته موقع میلوېدله دا به انشاءالله زه ډسکس کوم، او دا به زه انشاءالله په جار باندې یم، دې کې به موږ څه خوف نه لرو، دې کې موږ څه ډار نه لرو. د هغه وجه دا دی چې مو مسافر خوشحالي، مو علاقه به خوشحالي، او د مو علاقې خوشحالي، د مو علاقې روزګار، او زه به دا وایم چې د مو علاقې ښه ژوند هم د تاسو سره تړلی دی. نو ټولو مسافرو ډېره مننه کوم، او خاص کر چې څومره هم ملګري دي ما ته هم ګرانه وه
بدون رخصتي اخیستل بدون تاګ بدون جدایي په هر حال زموږ د ژوند څو ورځې چې مو تاسو سره تېرې کړې ټولو ملګرو ډېره مننه کوم خدای دې وکړي چې په خپل وطن باندې تاسو ته هم د حلال رزق لارې الله تعالی کولو وکړي ټولو ته زما طرفه بیا ډېر سلامونه او که چا هم مونه زړه باد شوی چا هم مونه زړه خفه شوی چا سره هم مونسته یاره کمی شوی نه ټول نه زه 1000 بار په خپله امتي غواړم او زه باور کوم چې مو مسافرونه به مو ته په خندا کې مو طرفه هم ټولو ته منفي دی ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوس تھینک یو سو مچ ډېره مننه مسافر تھینک یو